اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الدهر دے آیات کے اللہ فرمائی چی ولی پا انسان دا سے وقت ندر آغلی چی دے پا کی قابل ذکر شے نو، یعنی بے شک پا ہر انسان دا سے وقت در شوی چی دا نم نشان چانا نا آغشتنا نا معلوم ہونے چاہ ذکر کو. دنیا تا انسان پیدا شو او سو وقت تیر کن بیا وفات شو بیا نشو نو مخکم نشتے رستم نشتے پا منز کے لگ بند وقت دشتکی دو. انسان دے دیتا گوری چی دا لگ بند وقت دشتکی دو دا دے پا انسانیت باندی تیر کی او دا انسانیت پا یو بل باندے حقو ندی، دا یو انسان پا بل انسان، دا مسلمان پا بل مسلمان حقون دی او پا دغی حقون دا یو بل سر دا دوی منا محبت زیادی گی. نو مسلمان چی مسلمان سر مخامخ شی نو سلام دیو کی، دا سلام جواب دیو کی. مسلمان کا انٹوشی اوکا نو دے دے الحمدللہ اوئی نو بل و تیرحمک اللہ اوئی او دے دے اوئی چی یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. دا دا مسلمان باندے حقون دی او کہ یو مسلمان بیمار شی نو بل مسلمان دے تپوسو کی. دا مسلمان خو پا مسلمان دا تپوس حق شتا خو که پا گاون که چتا یو کافر بیمار وی نو دا آغا تپوس دیم او کی. شاید چه دا دا پا دے تپوس پختنا پا آغا کافر باندے اثر اوشی او آغا اسلام قبول کی. دا بیمار پرسی کول دا دا یو مسلمان پا بل مسلمان باندے حق دے. مسلمان کلا دا بیمارے نخشی او کلا وفات شی نو دا وفات والا مسلمان پا دے نور مسلمانانو بانے حقو نشتا. کم انسان چے آخری وقت شو او دے مری جمدی خلق پویشو چی دے اس دا پاتے کے دو ندے نو دا دمخ کے دے کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا دے وطوئی دا دے مریض دا خلینا با اوزی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چی دوئی نو بس نور دے دوی چپشیو سو کدا نور اس خبر اتر دا دینا پس بیاو کن بیا دے وطا دا نور کسان لا الہ الا اللہ کلمہ دے وطا ہوئی نو آخر کی چے دے بیا کلمہ ہوئی نو بس بیا دے تینا چپشی. مطلب دا چے دا دے بندہ پا دنیا کے آخری خبر پا جبا باندے لا الہ الا اللہ پاتی شوی. دا خبر اتر ریکارڈ جوڑی گی آخری خبر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شی. نو کبلا خبرو کی نبی علیہ وطلع نور کسان لا الہ الا اللہ ہوئی او دا سے دے سوک نکی چی دا کم ناس دے دو تدی بابا ہوایا کلمہ چی لا الہ الا اللہ بابا کلمہ ہوایا بابا کلمہ ہوایا موایا وطدا سے پاغبان انسان لا دا سخت حالت او کیفیت تے کدا غدا خلینا چتدا سے خطرناک خبر اوتا لنو طولو مغدا جمدی خلق بیا پیغور کی فلانی پا آخر وقت کے دا سی ویلی دا وطا موائے چے بابا کلمہ ہوایا
دا آخري وخت دغه بنده په ځان پوهېږي او خدای پې پوهېږي دا جمدي چې ورته ناست دي دوی پې نه پوهېږي چې په هغه څه کیفیت دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی بزرگ دی ولی الله دی او ډېر لوی عالم دی او د یو مذهب امام دی او د هغه آخري حالت او داسې زنکدن غوندې شروع دی او بچو ته بابا ووایه چې لا اله الا الله هغه وی لا نه بیا ورته وایي چې ووایه دا کلمه هغه وی لا نه په بچو باندې یاره چې بابا ته وایي چې کلمه ووایي بابا وایي چې لا نه نه ویمه بچی حیران پاتې شو او لږ ساعت چې تیر شو بابا له خدای صحت ورکړه ټیک شو هغه د ځنکدن هغه حالات بدل شو او ټیک شو بیا ورسره بچي کېناستې بابا موږ ته خو داسې معلومېده چې ستا آخري وخت دی او ته مرې او دا ځنکدن شروع شو او موږ به درته وایو چې کلمه ووایو او تا به وایي چې لا نه تا ولې وایي چې لا نه ویمه هغه ورته ما ستاسو خبرې نه دي اورېدلي او نه ستاسو په خبرو پوه شوی او ما تاسو سره خبرې نه دي کړې چې لا نه ما نه دي کړې وی دا چا سره لګیا وي چې لا نه او لا نه نو هغه ورته وی دا شیطان بدبخته چې دی نو دی چې کله په انسان سختی او تکلیف راشي نو دی وی جوړ دی آخري وخت دی نو دی راشي نو دی دوکه کول کوي د دې بنده د خولې نه څه د کفر کلمات وباسي چې دی د دنیا نه کافر لاړ شي نو داسې خبرې اترې کوي شیطان ته هر آخري وخت ښکاره کېږي د سختۍ هر یو وخت چې وي هغه دته آخري ښکاري وي په ما سختي راغله نو شیطان راغی چې ګور رانه بچ شوې که نه زما د حملو نه بچ شولې لاړې ایمان سره لاړې وی ما ورته چې لا نه اوس هم را باندې حمله کې وی بیا راته وی چې زما د حملې نه بچ شولې روغ رانه پوري وځې ما ورته چې لا نه ما خو هغه سره خبرې کولې ته به راته وایې چې کلمه ووایې او زه به درته وایم چې لا نه وایم داسې چېرته کیدی شي ما تاسو سره خبرې نه دي کړې نه مې ستاسو خبرې اورېدلي ما شیطان سره خبره کولې شیطان دوکه کول او ما غرور او تکبر کې راوستلم انا بچ شو ایمان سره لاړې ما ورته چې لا نه اوس هم را باندې حمله کې نو بابا ته داسې مه وایه چې بابا ته ووایې کلمه زموږ ډېر سادهګان داسې چې هسپتال کې بابا آخري حالت کې دوی ورته وي چې بابا ووایه نو بابا ته مه وایه چې بابا ووایه ها ته لګیا یې ته کلمه وایه او ستا کلمه چې هغه واورېده نو د هغه په خوله جاري شوله لا اله الا الله محمد رسول الله نورې خبرې ونه کړې نو د آخري خبره شوله من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه حدیث مبارک کی دی چې د چا آخري کلمه دا په ژبه راله چې لا اله الا الله دخل الجنه د دې به جنت ته داخل شي نو دا روغ بندیان دی دا کوشش وکړي چې د مریض د خولې نه آخري خبره لا اله الا الله وځي بل سورت یاسین ویل دې سره د ځنکدن دا سختی اسانیږي نو چې د کم بنده آخري حالات دي نو غیر چاپیره بندیان سورت یاسین تلاوت دی وکړي نو امید دی چې هغه ته به سختی اسانه شي آخري وخت کې که د بنده د خولې نه څه خطرناکه خبره وځي نو د دې به اعلانونه نه کوئ چې فلانې مړ کېده نو دی ووی او دا خبره خراب وکړه آخري حال او آخري کیفیت الله ته معلوم دی نو د بدنامولو او د شرمولو کوشش د څوک کوي نه چې فلاني اخر کې داسې داسې وي چې کله بنده وفات شي دا رګونه ټول سس شي نو دا خوله دا لاندینۍ جامه ښکته وښویږي نو خوله واضح شي نو زنه تړل دا هم سنت طریقه ده چې د کم بنده خوله واضح وي نو هغه له دا زنه تړل پکار دي کلمه ووایه او دا زنه وله وتړه چې خوله بند شي او دا سترګې غړېدلې وي نو هغه ساعت دا نرمې دي دا رګونه نرم دي نو قټه ګوته پکې ده په مزه ښکته یې که سترګې وله پټې کا
سترګې کولو پاتې کېدل خنا او خوله کولو پاتې کېدل خنا لږ بد غوندې ښکاري نو انسان خو ډېر ښکلی الله پیدا کړی دی او د تمام مخلوق نه ښکلی پیدا کړی او قدر عزت یې ورکړی دی نو د آخري وخت کې دا شکل دی داسې نشي چې خوله وازه او سترګې وازې وي نو د جمدو خلکو دا ذمواري ده دا خدمت دي وکړي اوس دی نه پس د دې بنده چې دی وفات شو نو دله غسل ورکول دا هم سنت طریقه ده او د مړي لمبول فرض دي د مړي لمبول په جمدو باندې فرض دي اوس دا ذمواري د چا ده چې دا مرده له غسل به ورکوي دا به څوک کوي نو قریبي رشته دار د هغه ذمواري ده چې مرده له دې غسل ورکړي پردو بندیانو ته پرېښودل نه دي پکار چې پردي بندیان یا یاران دوستان هغې به راځي غسل به کوي نه کوم چې قریبي رشته دار دی نو دا خدمت د هغه په اخلاص باندې وکړي بل ته دې پرېږدي نه د بعضې د خلکو د خولې دا خبرې چې په ملا یې لمبونه ده په خدای یې بخښنه ده نو په ملا لمبونه نه په هر مسلمان باندې لازم دی چې مرده له غسل ورکړي که هیڅ چا هم غسل ورنه که نه چې څونه خلک خبر دي دا ټول پې ګناهګار دي او که یو کس هم دا ذمواري پوره کړه د ټولو خلکو غاړه خلاصه شوله او اول حق قریبي رشته دار د هغه دی چې مرده له دې غسل ورکړي او دې نه یریدل یا کرکه کول دا مناسب نه دي بده خبره ده پخوا دا د چیچک ننکې وي عقې ننکې او چې کله په چا به دا ننکې راوختې نو خپل خپلوان به ترې نه وتښتېدل هسې نه موږ ته ونه لګېږي دا بیماري موږ ته ونه لګېږي نو د ننکو والا مریض نه به خپلوان هم تښتېدل غسل ورکول خو ګران کار دی نږدې به هم نه راته تښتېدل به نه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی محدث دی د احادیث لوی استاد دی او شرح یې د احادیثو شته او د پیغمبر علیه السلام سره به خوب کې ملاقات هم کېده او هغه وایي چې ننکې په مریضانو راختلې اکثر طالبانو باندې او څوک ورته نږدې نه راتلل او زه په خپله ورغلی ما وله غسل ورکړی دی او په دې زه د الله حمد و ثنا وایم چې الله مقام د خدمت ما له راکړله ما وله غسل ورکړی دی نو ننکو والا مړی چې خلک ته تښتېدل هغه ته مولانا زکریا صاحب غسل ورکړی دی د مړي نه نفرت کول او تښتېدل چې زه به لمبول نه کوم د مسلمان د شان سره مناسب نه ده اوس وخت کې دا کرونا هم تېره شه دې هم په خلکو یره تېره کړله چې نږدې به نه ورځې او ګوتې به نه وروړې ټول خلک به ډېر یریږي خو زموږ دا پاکستان والا ته ډېر یریدل د کرونا نه سرریرو طرف ته تللی وم واپس راتلم نو مې په چوک کې رش دی په دې نه ځمه غني خان روډ باندې داسې میل سره مرکز سره راتاو شوم نو دې مرکز سره په دې مقبره کې لار د دارالعلوم ته سړک دی هغه سړک ته چې راورسېدم د سړک مخې ته بینچونه پراته دي او پولیس والا مو سره ولاړو لار بند وه ما ته په دې لاره د کرونا مړې لاړه نو دا لاره هم بند کړې په دې مزه مې ښځه په بله اړخ به لاړ شم دونه تېرېدله دومره خطرناک کرونا نو لکه چې د خلکو ته نه کوم بو جوړ کړی و نو مسلمان به مسلمان له غسل ورکوي احتیاط په خپل ځای باندې خو د غسل نه نفرت کول مناسب نه دي نو د مسلمان په مسلمان حق دی چې غسل دی ورله ورکي مسلمان چې مسلمان له غسل ورکه خو د دنیا اخر یې ترې نه لرې که
دلا په عمل نامه کې چې څومره غټ غټ ګناهونه دي د یو مسلمان د بدن نه ظاهري خیرې د دنیا لر کړی دی د عمل نامې نه د ګناهونو غټ غټ خیرې به الله لرکړي ګناهونه به ورته الله معاف کړي نو په غسل ورکولو کې دونه فایده ده د آخرت چې عمل نامه دې د خیرو نه پاکه شوله پاک صفا خدای ته چې مخامخ کېږي نو مفروړې به او ملامته به نه چې فلانې د ګناه کار دې کړی دی او فلانې او دا دې ولې کړی دی هغې صفۍ داسې وشوه چې عمل نامه کې ښکاري نه چې د ګناهونه کړي دي نه دي کړي دی پاک دی بزرګ دی نو د غسل 2 عمره ثواب دی او بیا د مسلمان کفن دی نو دا کفن هم د دنیا یوه کپړه ده کله د بنده خپل مال وي نو د هغې نه کفن واخلي او کله خپل مال نی پاتې غریب وي نو خپل رشته داري هغوی څوک اخلاص وکړي او د کفن کپړې راوړي او کله خپلوان هم غریبانان نو دا پردي خلک چې نو چندوله وکړي او مړي له کفن والي هر چا چې یو مسلمان له کفن ورکه خپل خلق دی او که پردي خلق دی او کفن یې ورکه نو د دنیا یوه کپړه یې ورکړله په بدل کې د جنت د ریخمو لباس به الله ورکوي او غسل ورکول څنګه چې بنده ځان له غسل کوي د مړي غسل هم دقه شان دی څه فرق خو پکې نشته دی څوک وایي ما له چل نه راځي په خپله چې غسل کوي نو څنګه چې کوي هماغه چل دی بنده جمدی دی نو دی ځان له اول استنجا وکړي او بیا ځان له چارهدام وکړي او بیا په ټول بدن باندې اوبه راواړئ جمدی بنده چې لامبي ځان دقسې لمبئ نو د مردن هم دغه طریقه ده چې په تخته باندې واچولی شي د مړي سر شمال طرف ته او خپې وله جنوب طرف ته دا طریقه هم ټیک ده او دا هم ټیک ده چې سر یې مشرق ته او خپې یې مغرب ته وي د غسل په وخت کې په تخته پروت دی دا هم ټیک ده اوس دا کیفیت څنګه دی چې کله یو سړی ناجوړه دی او کېناستی نه شي او دی په ملاس لمونځ کوي نو خپې به یې قبلې ته وي او سر ته ورته 2-3 بالښته کېده چې یو پوټی راوچت شي چې د قبلې هوا ته یې مخ شي اسمان ته یې مخ ني نو د مانځه کیفیت یې داسې چې قبلې ته یې خپې دي نو د لمبولو وخت کې هم دقه شانته اجازت دی چې خپې قبلې ته او سر یې مشرق ته شي او جامې ته نه لرې کړي او د پاسه پې یو پرده واچولی شي چې بې حجابه نه وي چاته ښکاري نه څنګه چې د جمدي انسان عورت ته کتل ګناه ده دقسې د مړي عورت ته کتل هم ګناه ده د مړ بدن ستر هم فرض دی نو کپړه پې واچوه لاس ته کڅوړه واچوه ګس لاس ته استنجا وکړه بیا پخي لاس کې کڅوړه دې واچوه او آیات ته وګوره فاغسلوا وجوهکم ترتیب دقسې د چارهدام په قرآن کې راغلی فاغسلوا وجوهکم اول وله مخ ووینځئ موږ اول ځان له چې چارهدام کو نو مړوند پورې لاسونه وینځو دا ځکه چې دا د دې نور بدن د صفایۍ دپاره آله جوړه ده او دا به اول پاکه کې خو د مړي د مړوند پورې د لاسونه وینځل نه فاغسلوا وجوهکم اول وله مخ ووینځئ څومره چې جمدی بنده ځان له مخ وینځي 2 عمره مرده له مخ ووینځئ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وپسې لاسونه نو تر څنګلو پورې اول ښې لاس بیا ګس لاس بیا وامسحوا برؤوسکم په سر وله مسح وکړه وارجلکم الی الکعبین او دواړه خپې وله ووینځه اول ښې بیا ګسه دقه د مړي چارهدام طریقه شو دی کې په خولې کې اوبه اچول او په پوزه کې دا پکې ذکر نه شو مړوند پورې لاس وینځل پکې ذکر نه شو البته که یو بنده په جنابت کې مړ دی نو هغه له په خولې کې او په پوزه کې لږې لږې اوبه ور واچوه یا مالوچ یا کپړه لنده که هغه پې ووهه او بیا د سر نه خپو پورې په ټول بدن باندې اوبه
آسانه طریقه ده نه څوک یریږي او نه دی وایي چې ما چل راځي. ورپسې بیا د جنازې کټ پورته کول، نو دا د مسلمانانو ذمواري ده چې د مردا جنازه به وړي او 40 قدمه که چا د جنازې کټ یوړو نو 40 غټ غټ ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.